أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة نساء شپږم سپارہ آیات نمبر 156 وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما تدین مخه ته د يهودو شرارتونه چې کوم دي ذکر کېدل او د يهودو شرارتونه را روانو اوس په دې کې د يهودو نور قباحتونه ذکر کیږي چې الله پاک جل شانه په د يهودو باندې لعنت کړي دي غضب به کړي دي عذابونه به راوستي دي او الله پاک جل شانه دی باندې لعنت کړي دي نو دا د څه د وجنه د ډیر وجوه دي نو څه وجه چې کوم دی بیان شو څه وجه دی آیات کې ورستو بیانېږي چې د دې وجنه الله پاک جل شانه په دې باندې غضب کړي دي لعنت به کړي دي الله پاک جل شانه په قسمه قسم عذابونه راوستي دي نو دا د دې ډیر وجه وي او د ډیر وجونه به الله پاک جل شانه عذابونه راوستي نو باقي یو وجه دا چې وبکفرهم د دې د کفر د وجنه الله پاک جل شانه په دې لعنت کړی دی وقولهم او د دوی د دې قول د وجنه على مريم بهتانا عظیما چې دی په حضرت مریم علیه السلام باندې بهتان عظیم یعنی لوی تهمت به تړلی لوی دروغ به تړلی دا به يهودو تړلی حضرت عیسی علیه السلام دا الله پاک جل شانه بغیر د پلار پیدا کړی دی ان مثل عیسی عند الله كمثل آدم تیر شوی دی مخه چې عیسی علیه السلام په مثل د حضرت آدم علیه السلام دی څنګه حضرت آدم علیه السلام د الله بنده دی د الله پیغمبر دی دک شان د حضرت عیسی علیه السلام د الله بنده او د الله پیغمبر دی څنګه چې حضرت آدم علیه السلام الله بغیر د پلار او بغیر د مور پیدا کړی دی دک شان د حضرت عیسی علیه السلام الله پاک جل شانه بغیر د مور پیدا کړی نو يهودو په دې باندې تهمت تړلیو په حضرت مریم علیه السلام باندې عیسی علیه السلام الله بغیر د پلار پیدا کړی پلار یې نو حضرت مریم علیه السلام دا د خپل د ترور په پرورش کې د حضرت زکریا علیه السلام د بیبي وا او هغه د مریم علیه السلام د ترور کېدله نو هغه په تربیت د دې کو بیا چې کله لوی شوله نو حضرت جبريل عليه السلام ورله خواله راغی د سړی په شکل کې دا او یریدل چې دا سړی مال راغی دا ډیره پاک دامنه بیبي و نو دی ورته فرمایل چې دا الله نه او یریګه زما خواله مرز هغه ته حضرت جبريل عليه السلام ته او فرمایل چې طالب الله پاک زوی درک نو دی ورته دا بسنګ چلی ما هو نه خاون کړی دی او نه کوم دی بدکار یم څنګه مال الله زوی راکی مزیدا الله په قدرت دی او الله پاک جل شانه تعالی زوی درکې حضرت جبريل عليه السلام ول په ګریوان کې پوګي اوخو دا غین الله پاک جل شانه حمل ته هراو کو او دا غین الله پاک جل شانه حضرت عیسی علیه السلام پیدا او چې کله حضرت عیسی علیه السلام پیدا شو نو مور سره غم شو چې خلک پسوي خلک بزری ځنی خبرې کوي الله پاک ته خپکه کوم چې تاسو څوک تفوس کی ته خبرې نه کوي د ماشوم ته اشاره کوي په خپل باندې خبرې کوي نو يهودو چې کله دې سره ماشوم ولیدو چې ماشوم په غیږ کې دی بعضی مورخین لیکي چې لومبر وزه د حضرت عیسی علیه السلام د پیدایش او بعضی وی دوه مروزه و د پیدایش نو خلکو چې جوړ کړل يهوديانو چې دا خو دې بدکاری کړل الله یعذ بالله نه ماشوم د کم زنه دا خو چې کم دی واده شوی نه ده
او د دې سره ماشوم راغی دا کوم ځای نه دی هغه خبرې نه کولې او حضرت عیسی علیه السلام ته اشاره وکړه هغه ته تقریر شروع کړ انی عبد الله آتانی الکتاب وجعلنی نبیا ورته چې د الله بنده ما الله به ما ته کتاب راکړي او الله به ما ته پیغمبري او نبوت راکړي او لوی تقریر چې کوم دی ورته وګوي د څه په فصیح او بلیغ انداز کې تقریر وکړو حضرت عیسی علیه السلام د خلکو ته چې د څه لوی کسان نشي کولی د څه په خپل انداز کې هغه پوهه کړل چې د الله پیغمبر به ما د الله بنده ما الله به ما ته کتاب راکړي نه زما مور چې کوم دی بدکار نه ده بلکې زه د الله بنده نو يهوديانو ال دروغ اترل او تر اوسه پورې يهود هغه دا تهمت په حضرت عیسی او د حضرت عیسی علیه السلام په مور باندې لګي عیسی علیه السلام دغه الیاذ بالله حلال زاد نه وي هغه دا د ګناه چې کوم دی پیدا دی الیاذ بالله ثم الیاذ بالله نو الله فرمایي چې وبکفرهم د دې د کفر د وجنه په دې لعنت شوی دی وقولهم او د دوی د دې قول د وجنه علی مریم اجدی به حضرت مریم علیه السلام باندې بهتان عظیمه لوی دروغ تړلیو نو د دې وجنه په دې باندې غضب او لعنت شوی دی وقولهم او د دوی د دې قول د وجنه په لعنت شوی دی چې انا قتلنا المسيح دیوی انا قتلنا بشک من قتل کړی دی المسيح مسیح عیسی بنا چې عیسی ابن مریم چې عیسی زوی د مریم علیه السلام دی رسول الله او د الله رسول دی به دا د فخر په تور باندې وی چې مونږ حضرت عیسی علیه السلام چې د مریم علیه السلام زوی دی او د الله پیغمبر دی د الله پیغمبر مو قتل کړی نو دا کفر ځکه د الله پیغمبر قتل کول دا کفر دی د الله پیغمبر قتل کول او بیا د قتل داوا کول ځان له کفر دی نو دی به دا د فخر په تور باندې وی چې مونږ د الله پیغمبر چې کوم دی قتل کړی دی انا قتلنا المسيح عيسى بنا بشک من قتل کړی دی مسیح عیسی بن مریم چې عیسی زوی د مریم علیه السلام دی رسول الله د الله رسول دی دا من قتل کړی الله فرمای وما قتلوه دوی نه دی قتل کړی هغه لرا حضرت عیسی علیه السلام لرا وما صلبوه او دوی نه دی په سولی باندې خېجولې هغه لرا ولكن شبه لیکن مشتبه شوی د معاملہ لهم په دوی باندې دی باندې دا معاملہ د عیسی علیه السلام د قتل دا مشتبه شوی مشتبه شوی څنګه دا يهود عیسی علیه السلام د پر راجم شو دی قتلو عیسی علیه السلام په یو کور کې وو د خپل ملګرو سره د خپل امتیانو سره خپل حواریین سره دی ور پسې لاړل دی نګر چاپیر شو سلور زره کسان د کورنه چې مونږ حضرت عیسی علیه السلام قتلو عیسی علیه السلام چې کله پوه شو خپل حواریینو کې یو کس ته وې چې څوک زما سره په جنت کې ملګرتیا کولو ته تیار دي نو یو کس پاسې وځو هر یو وځو خو یو کس پکې پاسې هغه وځه تیار یم وي څوک چې زما سره په جنت کې ملګرتیا کوي نو هغه به زما د پر خپل ځان قتلی خلک په ما پسې راجمع شوي دي نو زه به پاتې کېږم هغه به قتل کېږي نو هغه به زما سره په جنت کې ملګري وي هغې وي حضرت هغه څنګه زه به خپل پټکې او خپله کورته دروا غوندم د الله نه به سوال وکړم ستا شکل به زما د شکل په شان شي نو بس یهودیان به راشي تا به قتل کړي زه به بچ شم هغه وی ټیک د حضرت عیسی علیه السلام او هغه ملګري چې کوم هغه زه تیار یم دې خبرې ته عیسی علیه السلام د خپل کورتا او خپل پټکې دا ورته ورکو او دغه شکل بالکل دغه په شان مشابه شو حضرت عیسی علیه السلام بس یهودیان رالل او هغه قتل کو چې هغه کله قتل کو الله پاک عیسی علیه السلام اسمانونو ته وخېجو نو دی په شک کې بیا ورستو دی باندې د معاملې مشتبه شولا ګډه وډه شولا دا دی چې کوم کس قتل کو د حضرت عیسی علیه السلام امتی دغه ملګری وو د مرینه په بر شکل د عیسی علیه السلام او پکته دغه مرګری وو نو دی وی چې کو دا حضرت عیسی علیه السلام وی هغه ملګری شو ځکه دا پکته خو د عیسی علیه السلام ملګری دی کنه او کنه دا هغه مرګري عیسی علیه السلام څه شو نو يهوديان په دې شک شوبه کې اون خدل د شیخ چری خبره دا کوړه 2 کیلو غوخه راوړو نغه خزي وته چې دا پښو خړلې نه پښو 2 کیلو نو شیخ چری لاړ هغه پښو وتلله هغه 2 کیلو خطنه خزي ته وی چې خزي کوته وی چې دا غوخه دی پښو خړل نو کو 2 کیلو دا پښوي نه 2 کیلو غوخه شو اكو ته وی چې نه دا 2 کیلو غوخه ده زه دا 2 کیلو غوخه شو 2 کیلو پښو شو نو دک شندې وی چې دا په کته باندې د عیسی علیه السلام ملګری دی
نو کو عیسی علیه السلام دا یو کی ناملګری شو او کو دغه ملګری نو عیسی علیه السلام شو او بعض روایتونه کې دي چې نه یو منافقو تویتلانوس نو مداغه او دی به يهوديانو سره به يهوديانو خبره کوي عیسی علیه السلام سره خپل خبره منافقت پای کو دی راغي د يهوديانو د طرف نه د عیسی علیه السلام د گرفتارولو د پاره د وجلو د پاره هغه روم به دی راولېګو وې دې چې څنګه را دن شو د شکل بالکل د حضرت عیسی علیه السلام پشان شو شکل د عیسی علیه السلام پشان شو د بهر وروته خلکو ته عیسی علیه السلام خو نشته د الله عیسی علیه السلام اسمانون طرف ته اوچت او د شکل بالکل د حضرت عیسی علیه السلام پشان شو د بهر وروته خلکو ته يهوديانو د خپل مرګرو ته عیسی علیه السلام خو نشته هغه کله اونې وته یې کنه ګورې اوس چې کوم نه موږ سره ټکی کوي دی 1900 د چې کوم نه په سولې باندې اوخه جو قتل نو دا چې کله دی او قتل نو د دې کس تا کوم چې قتل کو د شکل د عیسی علیه السلام په شان دیو د مراینه په بره باندې یعنی د مخ شکل صورت د سر شکل صورت سترګې پوزه غوونه د عیسی علیه السلام په شان دیو خو د مراینه په کته تویتلانوس په شان دیو نو دی وی چې دا عیسی علیه السلام نو تویتلانوس چې کوم موږ دنه لګل وغه شو او خدا تویتلانوسی نو عیسی علیه السلام شو نو دی تر اوسه پورې په دغه شک شوبه کیږي چې عیسی علیه السلام قتل شوی دی او کنه د قتل شوی دی دا وخت کوي چې مونږ قتل کړی دی خو دی په خپلم یقیني تور نشي ویلې ځکه دی په دې شک شوبه کې نه ختی دي چې دوه کسان چې مونږ دا یو قتل کو عیسی علیه السلام شو عیسی علیه السلام مونږ قتل کړی دی زمونږ عمل کړی شو نو دی اوسه پورې په دې شک شوبه کیږي نو الله فرمایي چې وما قتلوه دی نه دی قتل کړی هغه لار عیسی علیه السلام لره وما صلبوه او دی نه دی پانسی کړي نه دی په سولې کړي هغه لره ولکن شبه لیکن مشتبه شوی دا معاملہ لهم د دوی د پاره په شک شوبه کې دی اچید دي وان الذين او بشک ها غسان اختلافو جری اختلاف کړی دي فيه په دې معاملہ کې لفي شک منه خامخه اغوی په شک کې دي منه د هغه د په حق لا باندې ان د عیسی علیه السلام په حق لدی په شک کې دي ما لهم نشته د دوی د پاره به د هغه د حضرت عیسی علیه السلام په باره کې من علم هیڅ علم الا اتباع الظن مگر صرف ګمان دي علم ورته نشته صرف ګمان دي دا کوي چې عیسی علیه السلام به قتل شي ګمان کی پورا علم دي ته نشته دي وما قتلوه الله وی اغه نه دي قتل وما قتلوه اغه نه دي قتل کړي دي وما قتلوه دوی هغه نه دي قتل کړي یقیني تور یعنی یقیني تور حضرت عیسی علیه السلام قتل شوی نه دی الله وی هغه الله جل شانه اوچت کړي دي بر رفعه الله بلکې اوچت کړي دي الله پاک هغه لرا الیه خپل ځان درپتا وکان الله دی الله تعالی عزیزا حکیما غالب حکیم او خاوند حکمت عیسی علیه السلام الله اوچت کړي دي په دویم اسمان کې دي او عیسی علیه السلام قرب قیامت را کوزيږي او چې کله حضرت عیسی علیه السلام را کوشي دجال به دا غدل اسکتلیږي نغه ورستو بیا سلويخت کاله عیسی علیه السلام او امام مهدی علیه السلام د دې دور بډیر زیات خوري دا تقریبا 40 سال وي او 40 سال بډیر خپل پریوانی وي هر کور کربا نه به غربت وي نه به مسلمانانو جنگ جګړې وي صرف مسلمان وي او هر مسلمان به ایماندار وي او دومره به خوشاله چې دا مسلمانان به د قبرونو باندې تیریږي د خپل مشرانو ته وګوري د قبر ته ودرېږي نو د قبرونو والا ته وي چې کاش تاسو ژوندۍ وای دا خوشاله مو لیدلې دومره خوشالي به وي د سرو د سپینو ډیری به لګېدلې یو به وي ته اوسه بل به وي ته اوسه چا سره به هر سړی به دومره مستغني وي او دومره مال او دولت او جیدادونه به الله پاک جل شانه ورکړي وي ځمکه خپل برکتونه راوچت کی راو به باسي او هر طرف ته خوشحالي وي دینداری به وي نو عیسی علیه السلام په قرب قیامت ترازی او دجال به دغه وجنه قتلیږي وبکفرهم او د دوی د کفر د وجنه الله لعنت کړی دی په دوی باندې وقولهم او د دوی د قول د وجنه علی مریم بهتانا عظیما چې مریم علیه السلام باندې بهتان عظیم تړلیو بهتان یعنی تهمت عظیم لوی تهمت به تړلیو وقولهم او د دوی د دې قول د وجنه ان قتلنا المسيح چې دی ویل مون قتل کړی دی مسیح عیسی ابن مریم رسول الله چې عیسی زوی د مریم د الله تعالی رسول دی مون قتل کړی دی وما قتلوه الله وی دوی نه قتل کړی هغه لرا وما صلبوه او دوی نه په سولې خېجولې هغه لرا ولكن شبه لهم لیکن مشتبه شوی دا معاملہ لهم د دوی د بارا
وان الذين او بشک ها کسان اختلافو جے اختلاف کړی دی فيه پدی معاملہ کې لفی شک منه خامها پشک دی خامها پشک دی منه د هغنا عیسی علیہ السلام په حقلا لفی شک منه خامها پشک دی د ها په حقلا عیسی علیہ السلام په حقلا شیغا مونږ قتل کړي دی او کو نه دی قتل کړي مالهم نشت دی دویتا به د هغه په باره کې من علم هیڅ قسم علم الا اتباع الظن مگر دوی پیروي کوي الظن د ګمان الا اتباع الظن مگر دوی پیروي کوي د ګمان یعنی صرف خپل ګمان زغلي نور حقيقي علم دی د نشته دی وما قتلوه او دوی نه قتل کړي هغه لرا یقیني تور بر رفعه الله بلکې اوچت کړي دی هغه الله پاک الیه خپل طرف ته وکان الله او دی الله تعالی عزیزا حکیما غالب او خوند حکمت وبكفرهم الله لعنت کړي دی د دوی د کفر د وجنا وقولهم او د دوی د قول د وجنا على مريم بهتانا عظيما شديب مريم عليه السلام باندې تهمت لوي تړلیو وقولهم د دوی د قول د وجنا ان قتلنا المسيح چې بشک مون قتل کړی دی مسیح عیسی ابن مریم رسول الله چې عیسی زوی د مریم د الله پاک رسول دی دا به د فخر په تور چې مونږ د الله پیغمبر قتل کړی دی وما قتلوه دوی نه قتل کړي هغه لرا وما صلبوه نه په سورې خجول دی هغه لرا ولكن شبه لهم لیکن مشتبه شوی ده لهم د دوی د پاره دا معاملہ ولكن شبه لیکن مشتبه شوی ده دا معاملہ لهم د دوی د پاره دی په شک اچي دي وان الذين بشکها کسان اختلافو جوي اختلاف کړي دي فيه په دې معاملہ کې لفي شک منه او خامخا په شک دي منه د هغه په حق لا د عیسی علیه السلام د قتل په حق لا باندې مالهم نشته دي دوی ته به د هغه په حق لا باندې من علم هیڅ قسم علم اس قسم علم وته نشته چې موږ دې قتل کړی دی کو نه قتل کړی وکان الله من علم هیڅ قسم علم الا اتباع الظن مگر دوی پیروي کوي د ګمان صرف ګمان کوي وما قتلوه دوی نه قتل کړي هغه لره یقیني تور بر رفعه الله بلکې اوچت کړي دی هغه الله پاک الیه خپل ځان درپتا وکان الله دی الله تعالی عزیزا حکیما غالب او حول حکمت سبحان الله بحمده سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك